ګرانو کتونکو زمونږ په دغه پروګرام کې یو ملګری سوال کړی دی او ډیر ضروری سوال یې کړی. سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب بعضې وخت کې او دا کنسپټ دا سوچ دا د ډیرو خلکو دی. دې سره زما داسې ډیرو علماو دې سوال سره واسطه دا ډیره بار بار راځي. سوال یې دا کړی دی چې بعضې وخت کې یو انسان دی کاروبار یې رواني ښه بهترین وټه ګټه کوي کاروبار او ګاډی مرسري کور مرسري هیڅ مشکل نی هیڅ مصیبت نی. داسې وخت راشي بعضې وخت کې چې एकदम داغه کاروبار ډاون شي एकदم دیوالیا شي एकदम داغه کاروبار چدی پر وس باندې راشي هغه ګټه وټه پکې نه کیږي کور ترې نه لاړ شي گاډي ترې نه لاړ شي کاروبار یې خراب شي एकदम هغه چې څو د هغه په بل طرف باندې شي. نو په دې وخت کې ډایرکټ انسان ذهن لدا راځي مولانا صاحب او مفتی صاحب او فلان صاحب ما باندې چا جادو کړی دی دا جادو د وجنه ما باندې داسې شوي چې کاروبار جادو د وجنه نعوذ بالله زما بندیش شوی دی زما بندیش یې کړی دی. نو آیا یو انسان صحیح روان دی ښه په عروج روان دی په ترقۍ روان دی एकदम دغه کاروبار خراب شو گاډی تر لاړ کور تر لاړ وغیره نو آیا دا خبره صحیح ده چې دا انسان ما باندې جادو کړی دی هغې د وجې نه داسې وشو؟ دا سوال یې کړی او دا هم اکثر واسطه هم دې سره راځي یو عالم دین سره رابطه وکړه هغه ته چې ما باندې جادو شوی دی. ته وګوره ولې جادو ور باندې شوی مخکې زما کاروبار خو اوس خراب شو مخکې زما سره گاډی اوس رانه الله واخیسته مخکې زما کور اوس په کرایي باندې اوسېږم. نو دغه سوال جواب د خلک په غور باندې واوري او دا پیغام خلکو ته تاسو د شعر په ذریعه باندې ورسوي. دغه سوال جواب دا یاد لره جادو اهل سنت و جماعت چې کوم دي څلور مذهبونو والا دا وی عقیده دا چې جادو اثر شته جادو ثابت دی حق دی او اثر یې شته خو داسې نه چې هغه ستا په تقدیر کې چینجنګ راولي هغه ستا رزق مکمل بند کا نعوذ بالله هغه یعنی ستا په معمولاتو کې څه نه څه اثر راوستی شي لګوندې ستا په صحت کې څه نه څه اثر راوستی شي تا لګوندې په معمولاتو کې اثر راوستی شي. یو شی چې ستا په تقدیر کې 1000 کرته څوک جادو که هغه تا نه بندولی نه شي. ستا صحت په تقدیر کې دی تا ته به میلاوږي ستا پیسې په تقدیر کې تا ته به میلاوږي. نو دغه سوال جواب دا دی چې برای کرم داسې ویل نه دی پکار کله نا کله دا سوچم پکار دی چې الله په قرآن کې فرمایي الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر. الله فرمایي کله زه د انسان رزق فراخ کوم کله د انسان رزق زه تنګوم په دواړو صورتونو کې په انسان باندې امتحان دی. دا خبره کړل بالکل غلطه ده. په تقدیر د الله باندې ایمان ساتل پکار دی او نفع رسول ضرر رسول چاته دا صرف اور صرف دا الله جل جلاله د طرف نه انسان ته نفع رسی انسان ته ضرر رسی انسان کا پر رزق کې کمای راځي انسان نه یو نعمت اخیستل کیږي انسان لکه یو نعمت اور کول کیږي دا هر څه من جانب الله دی. ها جادو اثر شتا خو شریعت یو حد خودلای دی دا څنګه چې ستا رزق په تقدیر کې شتا او ستا رزق بند کا ستا بچی په تقدیر کې شتا او ستا بچی بند کا ستا گاډي په تقدیر کې شتا او ستا گاډي بند کا ستا کاروبار په تقدیر کې په عروج باندې دی او جادویي آله چې واپس راولي نه داسې نشي کېدی. دومره پوری عقیده ساتلو بل بالکل هر ټیم دا خبره کړل چې جادو دی او جادو دی او سحر دی وغیرہ وغیرہ دا خبر یعنی کله کله دام ویل پکار دی چې دا د زما تقدیر دی دا د الله جل جلاله طرف نه امتحان دی اول هغه طرف او اوس دا طرف دی. انسان ګوري چې انسان څه کوي شکر کوي صبر کوي څه کوي دا څه خبر کړل دا بالکل ناروا دي شرعاً داسې نی پکار. هر یو شی کې انسان په بدن کې کمای راځي کله انسان په مال کې کمای راځي کې انسان په صحت کې کمای راځي کې انسان په گاډي کې کمای راځي دا هر څه من جانب الله دی دا هر څه د الله جل جلاله طرف نه دي. نو پکار د چې د ذهن دې طرف تلاړ شي چې خدای پاک جل جلاله په قرآن کې ویلي دي ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الله فرمایي کله به زه په ستاسو په رزق کې کمای راولم کله به ستاسو په جانونو کې خلق به وفات کوم په هغې کې به کمای راولم کله به په څه کې په مال کې کمای راولم کله به لوږه در باندې راولم کله به صحت کې کمای راولم دا خو الله جل جلاله قرآن کې فرمایي. نو دا عقیده ساتل پکار دي چې دا ارڅه من جانب الله دی. دومره एकदम سحر په طرف باندې ذهن بوتلل او هر وخت سحر په طرف باندې ذهن بوتلل دا صحیح خبره نه دا مناسب خبره نه دینه اجتناب پکار دی.